ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، نن د آیات الکرسی د خواصو سوپرفاور وظیفه راته ښایمه. دا د آیات الکرسی د خواصو وظیفه ده انشاءالله، چې د دې مطابق تاسو کم حاجت وغوښت او دا په دې طریقه هم دا وظیفه د آیات الکرسی وکړه محترمو، نو زه انشاءالله چې 100% بس تاسو انشاءالله الله جل شانه حاجت پوره کوي، مقصد به مو سانیږي، ځکه دا د آیات الکرسی د خواصو وظیفه ده. خواص هم زه تاسو ته ښیم چې دې کې کم خواص دي، یعنی کومه طریقه ده محترمو، نو انشاءالله هغه هم درته ښیم، لیکن تاسو ویډیو پوره وګورئ، په دې طریقه باندې وکئ کومه طریقه چې درته زه ښایمه او د دې موافق یې وکئ انشاءالله چې تاسو به خوشحاله شئ او تاسو ته به الله تعالی د زړه تمام جایز خواهشات او ناممکن حاجتونه چې تاسو د هغې دپاره ډېر وظایف وکړو هغه به الله تعالی انشاءالله چې ډېر زر پوره کي، بلکې د ورځې په حساب سره یا د منټونو په حساب سره، ځکه چې موږ ګمان په الله تعالی څنګه ساتو هغه لانګې الله تعالی معامله فرمایي. که موږ وایو چې حاجت هم نه پوره کیږي نو بس نه پوره کیږي، لہذا دا وظیفه تاسو واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو، په دین میونو او ټولو مسافر وروڼو خویندو، الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. محترمو، نن د خواصو وظیفه ده، د آیت الکرسی د خواصو وظیفه ده. دې طریقې سره چې کوم انسان دا وظیفه وکړي، الله تعالی د هغه دلی جایز حاجتونه پوره کوي، د خپلو خزانو نه. خزانو کې کمی نه راځي محترمو، خو ما تاسو دغه خزانو نه د غوښتلو طریقه هم نه راځي، چې دغه نه بیا په دې طریقې سره زه تاسو ته طریقه ښایمه. چې کم آیات چې دا وظیفه تاسو واورئ، کومو حاجتونو دپاره کېږي او څونه تعداد کې به یې وایي، غوږو ته کېږدوئ او کومو حاجتونو دپاره. کم کس چې دا آیاتونه د هر مونځ نفس وی، یعنی آیات الکرسی د هر فرض مونځ نفس وی، نو د شیطان د وسوسو نه او د شیطان د سرکشۍ نه، د شیطان د مکر او فریب او د هغه د تکلیف نه به انسان دا بچ کیږي. بعضې وخت کې انسان په دماغو باندې بوجي، په زړه باندې بوجي، په معده باندې، نو اکثر وختونو کې داسې چې سرکش شیطانان د انسان باندې حمله وکړي. اکثر که تاسو خیال کړئ باتروم ته سړی لاړ شي نو دعا ونه وایي، کومه چې مسنون دعاګانې دي نو د هغې د وجې نه په ده باندې شیطان حمله وکړي او ده باندې اکثر بیا دا دی وایي کله وایي جادو را باندې شوی، کله وایي جنات را باندې شوي. نو تاسو له پکار دی چې د هر فرض مونځ نفس یو پیره آیت الکرسی دقه خلک په خامخا په ځان باندې وایي، انشاءالله چې دوی ته به داسې تکلیفات بیا نه راځي. دویم، اگر که څوک یو انسان دی هغه غریب دی نو هغه به مالداره شي، انسان به څه شي؟ هغه مالداره شي. صحیح شوه. څوک چې سحر او ماښام خپل کور ته د داخلېدو په ټایم کې وي، یعنی دی کور ته ورننوځي او دی آیات الکرسی وی، نو انشاءالله چې د دې په برکت سره به دی همیشه دپاره یو بهترین هغه ماحول په خپل کور کې ګوري، خپل کور کې به صحت ګوري، د خپل کور نه به هر قسم شیطانان، جنات، جادو، دغه رنګې برکتونه به الله تعالی د په کور کې نازلوي. صحیح شوه. اوس بله خبره پکې دا ده، که دا آیات څوک په کاغذ باندې ولیکي، یعنی آیت الکرسی په کاغذ ولیکي، دا په خپله غله کې کیدي، یعنی غنمو کې کیدي، جوارو کې کیدي، نو هم به برکتي شي او دغې کې به الله تعالی د هر قسم د سپږو نه او غیر قسمه خرافېدو نه به الله تعالی ته حفاظت ورکړي او برکت ته پکې الله تعالی راولي. اوس که بل یو کس ته دکان دی، نو دا آیات تی په دکان کې زوړن کې، یعنی آیت الکرسی دی ولیکي او په مکان کې، یعنی په کور کې یا په دکان کې په چوت ځای کې هغه ویزان کې، نو د په دې دکان کې هم الله تعالی برکت راولي، د کاروبار هم الله تعالی روان کی او د هر قسم شرور او آفاتو نه به هم الله تعالی حفاظت ورکي. صحیح شوه. بل اصل چې تاسو ته کوم وظیفه ښودله چې د آیت الکرسی کم دغه دي خواص دي، نو هغه دا د محترمو تاسو واورئ. آیت الکرسی کې 100 حروف دي، آیت الکرسی کې 100 حروف دي. نو کم کس چې آیت الکرسی
اویا پیرې ووایي او بیا دا الله جل شانه طرف ته ورشوف کی یعنی اسمان سیټ ته او کومه دعا وغواړي کوم حاجت وغواړي هغه به الله تعالی پوره کوي او په درجه کې هم مرتبه کې به هم ترقی راځي رزق کې به اضافه هم راځي قرض به هم ادا کیږي او شیطانان او جنات او شرور نه به هم حفاظت کیږي او عمر بر به الله تعالی ته عیش او عشرت ورکوي او کم کس چې محترمو دته به څوک ایزا تکلیف هم نشي ورکولی او د خلکو په نظرونو کې به د یو معزز او مکرم انسان جوړ شي. اوس که یو انسان دی هغه بېروزګاره دی یا ملازمت یې نشته نوکري نشته کاروبار یې نشته نو محترمو یا غني یا فتاح یا رزاقو دا به 3000 فیرې تاسو ووایئ او بیا به ورسره 100 فیرې آیت الکرسي ووایئ د انسان ته به نوکري میلو شي دته به کاروبار میلو شي دته ملازمت میلو شي دته به ښکلې زندگی د راحت میلو شي کم کس چې بېروزګاره دی ملازمت یې نشته یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو 3000 مرتبه به ده ووایي 3000 پیرې بیا به سره 100 پیرې آیت الکرسي ووایي انشاءالله نوکري هم میلاویږي او دی چې څه غواړي هغه به ورته میلاویږي صحیح شوه. اوس که یو انسان دی هغه دا د مالګې په وړو وړو ټوکړو باندې ووایي او هره ټوکړه باندې 7 پیرې آیت الکرسي ووایي نو او د چا چې سینه خرابه یا سینه کې زخمي بلغمي هر قسم مشکلي د هغې نه د لږه سکي انشاءالله صحت به ورته الله تعالی ورکړي. بل هر انسان چې د هر مونږ نفس آیت الکرسي وایي نو الله جل شانه به د شیطانانو نه منع کوي او کم انسان چې خاص هغه خواصو کې دا هم راځي کم انسان چې آیت الکرسي 300 یعنی 300 نه 1400 پیرې کم انسان چې آیت الکرسي 1400 پیرې ووایي نو انشاءالله چې د حاجتونه به الله تعالی پوره کړي او د ظالمانو او د جابرانو په ده باندې الله تعالی هغه مهربانه کړي 1300 پیرې آیت الکرسي د هر حاجت دپاره ډیره زیاته مجربه او پاورفول ده. په چا به د میرګو دوره راځي بیماري ده نو په هغه دې وویلی شي هغه ته هم الله تعالی صحت ورکړي که د شپې د وده کېدو په ټایم کې په خپل کور باندې ووایي یو کس د غلانو نه یریږي د ډاکوانو نه یریږي آیت الکرسي 3 پیرې وایي 7 پیرې په خپل کور باندې بچو اهل و حیال باندې مال دولت باندې شف کړئ انشاءالله د هر قسم ولیاتو نه به الله تعالی تاسو ته حفاظت درکړي. محترمو د خاصو حاجتونو دپاره 1400 پیرې یا 100 او یا پیرې دا تاسو ویلی شئ الله تعالی تاسو له به هغه څه درکوي چې تاسو وهم او ګمان کې به هم دا خبرې نه وي. لہذا محترمو دا وظیفه خپله کوئ او خپل زندګۍ سره شامله کړئ الله جل شانه دې ورسره ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي مقاصد دې الله تعالی پوره کړي. محترمه موږ دعاګانې تاسو ته کوو د الله د رضا دپاره تاسو موږ ته کوئ چې الله تعالی زموږ حاجات هم پوره کړي ستاسو هم پوره کړي ځکه زه هم محتاج یم الله جل شانه د تاسو هم محتاج یې او د الله نه ما سوا بل ذات او اله نشته چې زما او ستاسو د حاجتونه پوره کړي زما او ستاسو د پریشانۍ ختمې کړي صرف فقط یو الله جل شانه دی. الله تعالی مو حامی و ناصر مددگار شه. جزاک الله.